تبایو مونږ خو لاړو روان یو جیلونو ته د مونږ خو بس هر څه زموږ زندګۍ دي خو مونږ وایو دا زموږ د مشران پرې دی دا نور مشران راپاسوي د خدای د رضا لپاره د خلکو. ये रात को आए थे 7 बंदे यहाँ पे दाखिल हुए और इस दौरान वो इसको अगवा करना चाहते थे और फायरिंग हुई. फायरिंग में जो है इसमें एक उनका बंदा रफीक जो है वो उन्हीं से लग के जख्मी हुआ. फिर ये अब्बास को अगवा करके ले गए. तो په مخامخ صاحب وایم ته دا ټول چې کوم دي بارګینان دي او د پیسو دغه چې کوم دي پیداویر لپاره ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم ډیسټریکټ مردان کې انویسټیګیشن بیورو. عزتمندو د صدر تانی حدود ګوجرګړی کې دغه واقعیا مخې دراله چې دغه دوه ملزمانو د دې مرګري دغه کور د شپې په تیاره کې دی ورغلیو چې د دې وسره دښمنی روانه ده او د دې نه دغه عباس کم الکو د غواکولو کوشش کولو د عباس په موري هم فایرینګ وکړو چې هغه زخمی ده او د عباس د اغوا کو د رینګ روډ سره دی بیا قتل کو به په نیر کې لړکو. نو نور تفصیل اخلو د صدر تانی او ډبل ای صدر تانا انویسټیګیشن افیسر سبزلی سے موجود ہے. سبزلی سے د دې د وقوع سوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو تاسو ته زار کلی ویم دا غینا پس الله تعالی فرمایي چې انما یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. دا د الله حکم دی چې کله د انسان نیټه پوره شي کغه په برجونو محکمو کې ولې ناشتي خود نیټه دغه پوره شي بس د بمری سوره پوری چې دی دښمنۍ سوال دی نو دا د 2016 نه د انویسټیګیشن مطابق او د ریکارډ مطابق را روانه ده او دغه سه د دې اورور د زبیر نوم دی ډېر خپل جوان هغه په دې کې وفات شوی. بیا د نورو کې د خپل جوانان دي 2-3 کسان یو د دوی پلار دی د غوی پلار دی یو 2 زامن دي یو اوس د به ولګیدله دا په دې کې وفات شو او دا دښمنۍ هم د سره روانه ده په دې کې دا مړی کیږي. صحیح ده. اوس سو مړی پکې وشو. اوس په دې دوران کې خو یو ابید ګلې شابه نوم دی چې هغه د الکانو مور دا یو د دې بچی د عباس نوم دی چې تقریبا 20 سال عمر دی او هغه په دې وقوع کې وفات شو. ځوان وفات شوی دی. دا یو به زخمی ده او د عباس زخمی او وفات دی او دا به زخمی ده. اصل محرکات څه دي؟ اصل خدا د 2016 نه دا کلیش روان دي دښمنی را روانه ده د 2016 نه دا کلیش را روان دي په در په کله غي د دینه مړ کې دي دا غینه کې هم دغه سره روانه خبره ده. بالکل ها دي کې دا مین اکیوز دي. بالکل جی بالکل صحیح ده. ستانوم څه دی؟ کاشف جی. کاشف څه کار کې؟ زه خو یاره دوبه کې ډرایوینګ کوم. دوبه کې ډرایوینګ کې مسافری کې مطلب کنه. بالکل دا څه دی یار دا څه وقوع ده دا څه روان دي؟ جی بس دا خو زموږ زړې دښمنۍ دي د 12 کالو نه مخکې روانې دي او سټیپ په سټیپ نه کېږي کله چې کم دی هغې زموږ نه ولي کله ته مونږ ولوه نو مسله دا چې لکه خامخا دښمنۍ د یو نه زیاتي وشي یو نه زیات مړ وشي بل نه کم وشي دښمني ای به زموږ نه کوشش کوي موږ به د هغې نه کوشش کوو خو صاحب دې کې چې کم دی بیا د هر چا چې دښمني جوړه شي هغه دا دښمني ختمولی نه شي. د دې چې کم دی تکړه مشران زموږ په کلي کې شته دي زموږ په قوم کې چې کم دی تکړه مشران شته دي په پولیسو کې چې کم دی تکړه خلک شته دي دا هغه مشرانو له پکار دي چې ای په دې کې را پاسېدلو موږ د خپل طرف نه چې کم دی زموږ نه داسې مشر زموږ په کلي کې په ګوجرګړی کې یو مشر زموږ نه لرې پاتې چې موږ ورته نه دي ویلې دروغې زموږ مشران ورسره خبرې کړي دي زموږ مشران ورپسې راغلي دي خو زموږ د کلي چې څومره مشران دي په مخامخ صاحب وایم ورته دا ټول چې کم دي بارګینان دي او د پیسو دغه چې کم دي پیداویر لپاره ځي. دا راته ووایه چې دا اوس کومه وقوع وشوه دا تاسو ولې داسې وکړو دې کې تاسو څوک غواکولو د راضینامې دپاره دا خبره وکړه؟ صاحب دا خو بس اچانک یو حادثه شان دغه شو دا خو لکه دا څنګه چې شو بالکل د دې الټه باندې چې کم دی زموږ د مرګرو زموږ دغه چې کم دی الټه سوچ وه خو د انسان اراده او د الله پاک اراده یو نه انسان یو غواړي او هغه کیږي بله دا څه چې شوي دی زموږ بالکل دا قسمه څه دغه نه وه خو د په قسمت او په دغه به داسې لیکل وه. صحیح ده. چا ډزو کو تاو کو کته وکړو صاحب دا خو بس موږ هم بلا کسانو لکه خامخا دغه واغیم دغه به ډزې پکې ای طرف نه هم شوي دي په موږ هم شوي زموږ هم خلک لږ درې زموږ د طرف نه هم پکې صاحب ډزې شوي دي
د دشمني وړره بېدره جواري د تاسو هم پکې کسان بیلي هغې هم کسان بیلي دا دې څه دی دا دې رور دی صاحب دا مې مشر ورور دی زموږ نه پکې داسې راسې سړي تللی دي که نه چې څنګه زموږ نه ښه سړي تللی داسې د هغې هم چې کوم دی ښه دغه شوي ټیک ده او صاحب بس روانه لار خو داسې کار چې دا زموږ د وس نه دا زموږ د دغه کار نه دا زموږ د کلي مشرانو ته زموږ د قوم مشرانو خلکو ته هغې ته پکار چې په دې کې په ټیم باندې راپاسېدلي اوس خو چې کوم دي اوبره سر نه وړېدلي دي اوس زموږ په کلي کې 100 دښمنۍ دي نورې نن صاحب تا مایک راوستې بل مایک راغشتې ما پسې راغلي زما نه انټرویو چې ستا نه ستاسو دا کار څنګه وشو صاحب تاسو له پکار زموږ په کلي کې 100 دښمنۍ نورې هغې له لاړ شي او د هغې نه انټرویو والی چې صاحب ستاسو د دښمني ده کې چا منډې نه دي والي زموږ په دغه کې زموږ مشرانو ښه ډېرې منډې والي دي مشرانو پسې سوال جوابونه کړي تللي دي ورپسې د خپل طرف نه ښه وسې کړي دي په دې باندې زموږ دښمن چې کوم دی هغه هم ګواري چې زموږ د طرف نه ښه جرګې تللي ښه دغه تللي خو کم مشر چې تللی دی د پیسو د بارګیني د پیسو شوکي د پیسو لپاره تللی دی د الله رضا لپاره نن سبا چې کوم دی زموږ په کلي کې نشته مشران دي ستاسو نامه ده السلام علیکم دا زما عارف نوم دی او زه د زبیر رور یم زموږ زبیر دا دښمني د 2016 نه شروع شوې ده بس کله یې لږې زموږ نه کسان ولي کله موږ لږو د یې نه کسان ولو او باقي د روغې کوشش خو موږ د ډېر وخت نه شروع کړی دی خو مشران چې دي نو موږ خپله د برخلاف ورته کېناستې نه شو چې موږ تاسو هغې پسې لاړ شو ورته کېنو چېرې موږ سره روغ وکړې او باقي مشران دي نو مشران چې کم یو هم ځي نو هغه بارګینې کوي لکه بس 2 لکه 3 لکه به دنه مخکې غواړي او د خدای د رضا لپاره پکې څوک نشته چې پاسي داسې ډېر کسان دي زه به اوس نومونه وایم زه چاپروا ځکه نه کوم چې ما لیږلي دي ما ورسره خپله خبرې کړي د دوبۍ نه به مې ورسره خبرې کولې بیا چې دلته پاکستان ته راغلم زما 2 میاشتې زه راغلی ما زما 15 کال وشي د 15 کال دوبۍ کوم زه 15 کال په یو پیرم نه راغلی دا 2 میاشتې مو چې راغلم په 2 میاشتو کې مشر ته شیرغالب به اوري دا خبر به زما اوري یو شیرغالب دی یو د بډانخیلو بابا وته ویا مرتضی نومې دی ما ورته یو هفته مخکې رنګ کړو مې مرتضی د روغه کې تللی راغلی ما ته یاره زه تا سره ملاوېږم مې چې ته کوم ځای دی زما ګاډی به تا پسې درشي ما سره اکسلۍ شته زما ګاډی زما ډریور به تا پسې درشي تا به روچت کړي ما سره کښېنه خو ما سره نه کښېنې ته ما ته اختیار راکړه نو ما ورته په کلي کې یو بل ترز یاد کو مې دې به تا اختیار درکړي زما روغه زما د دې نه والي تر دې پورې زما وس کېږي زما دا روغه وکړه د وې زه نن درځم سبا درځم نن درځم سبا درځم بل زموږ یو عمران دی خپل دی هغه ډایرکټ بارګین ټول دی بارګینیان دي دی پکې روغه کې هلته یو پیره تللی دي او نور چې دي نو موږ ته مخکې نه پیسو خبرې کولې چې یاره دومره مال راکړې بیا به روغه کوو یو ستاسو مطلب مقصد ستاسو دا دی چې تاسو سره د دې خلکو نه خفه تاسو ته چاروغه نه ده موږ د دې مشرانو د کلي د ټولو مشرانو نه خفه یو چې مشران چې دي زموږ د همغه بچیم لاړ غر شو ایم لاړ غر شو هغې روغه کړي وه منډې ترلې والې وې دې ځای ته به نور راغلي خو هغې روغه کړې د مشرانو د روغې کوشش کړو نو نه به د هغې د هلک مړ کېدو نه به د مور زخمي کېده نه به موږ یاد کړو البته په دې خو خامخا پیمانه یې که نه که د هغې کتل شو که ستا کتل شو انسان خو کتل شو انسان ګوره موږ ته خپل لور د سر تاج ښکاري نو داسې راته د هغې هم د سر تاج ښکاري د هغې هغه زموږ دی نه مطلبي دی دا نه چې ولې د هغې هغه موږ ته دغه ښکاري هغه هم ځوانان دي موږ هم ځوانان یو زما زوړه ځواني ده د هغې خپلې د غر په شان ځوانۍ دي لاست کې دا یو پوښتنه کوم خلک هم ګوري د ډېرو خلکو به داسې دښمنۍ ترفګنۍ الله تعالی دې ستاسو دغه د دښمني هم ختمه کړي چې د 2016 نه را روان دي الله دې هغه مشرانو د نیکۍ هدایت وي که ستاسو روغې کړي وه نو دا حل به نه و څه ویل غواړئ نو بس ویل دا غواړم چې زموږ خو تبا یو مونږ خو لاړو روان یو جیلونو ته زموږ خو بس هر څه زموږ زندګۍ دي خو مونږ وایو دا زموږ د مشران پرې دی دا نور مشران راپاسوي د خدای د رضا لپاره د خلکو له روغو کې زموږ اوس ډي پي او مردان ایس پي ایس ایچ او دې ټولو ته زموږ ریکویسټ دی سره د خپل د کلي مشرانو چې زموږ د کې راپاسې هم د خدای د رضا راپاسې را مسله حل کړي او داسې زموږ د په شان نور هم زموږ په کلي کې یو شمېر روغې نور هم پرتې دي لانجې دي کورونه ړنګ پراته دي راپاسې را مسلې د خدای د رضا راپاسې دا ختم کړي ډېره مننه weapon of offense دې نه ریکور دی بالکل جی د پی اف آی آر کې مدعیان څوک دي دا ګلریشه ده مسمات ګلریشه ده زوج اخترګل ده چې کومه زخمی ده بالکل ډېره مننه عزتمندو زموږ په دغه پښتون په چاپیرشل کې دښمني خو وي خو د هغې څوک حل نه روباسي اوس به د دې بچي به اوس ته سکول ته لاړ شي دا خو غرق شو دغه بل بچي سکول اوس ته سبق ته لاړ شي خو البته دا به ووایو چې دومره دغه خاوره باروتو بمونو چاودنو دومره نه ده تباه کړي څومره چې موږ پښتانه دغه د دشمنو ترفګنو او خپلو خلکو دغه د منافقت تباه برباد ډېره زیاته مننه
عزتمند دا مهال زه موجود یم اس اس پی محمد سلیمان خان سره کوم چې اس پی انویسټیګیشن په دغه څوکۍ باندې تعینات دی او د دوی د اړخه یو پریس کانفرنس وشو چې پای کې سم مټر شو نو تفصیلات اخلو. سر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے. اصل میں یہ جو پریس کانفرنس ہم نے کی ہے یہ حال ہی میں گزرگاڑی میں ایک نہایت ہی سنگین قسم کا وقوع ہوا ہے, جس میں رات کو 7 کے افراد جو ہے گھر میں داخل ہوئے اور ایک بندے کو اغوا کیا اور پھر اس وہاں کی عورت جو تھی گھر کی مکین تھی اس کو زخمی بھی کیا اور اغوا کرنے کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا. تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ مسمات ریشہ ہے, یہاں پہ رہتے ہیں, وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی تھی, تو عباس وغیرہ اور محمد زیب, تو ان کی دشمنی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ, عارف اور کاشف وغیرہ کے ساتھ. تو یہاں پہ پہلے ان کی دونوں طرف سے قتل مقاتلہ ہو چکا ہے, اور عارف اور کاشف جو ہیں وہ شیخ طور اس کے بیٹے ہیں, اور یہاں سے یہ شفٹ ہو گئے تھے. اس میں سے کچھ بھائی آج کل یہ دبئی میں مزدوری بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ دن پہلے یہ 29 اور 30 کی رات کا وقوع ہے, تو اسی رات کو وہاں پہ انہوں نے پلاننگ کی. ابھی یہ ملزم ہم نے جو گرفتار کیے اس کے بعد یہ انکشاف ہوا. تو یہ رات کو آئے تھے 7 بندے یہاں پہ داخل ہوئے, اور اس دوران وہ اس کو اغوا کرنا چاہتے تھے اور فائرنگ ہوئی. فائرنگ میں جو ہے اس میں ایک ان کا بندہ رفیق جو ہے وہ انہی سے لگ کے زخمی ہوا. پھر یہ عباس کو اغوا کر کے لے گئے, تو وہ اس کو تھوڑی دور لے جا کے پھر اس کو قتل کر کے چھوڑ دیا. تو اس میں پھر ہماری ٹیم نے بڑی ایفرٹ کی, ہم نے اسپیشل ٹیم بنائی. خالد خان ایس پی صاحب ہیں, ایس پی صدر ہیں, ان کی سربراہی میں ایس ایچ اوز اور کمپیٹنٹ ایس ایچ اوز OII ہم نے لگائے. تو دوران تلاش پھر مغوی کی نعش یہ رنگ روڈ سے ایک نہر سے ملی, پھر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. مسمات ریشہ جو ہے اس کی رپورٹ پر مقدمہ بھی رجسٹر ہوا. اس نے یہ عارف اور کاشف وغیرہ ان کو نامینیٹ کیا اور 4 کسان جو ہے نامعلوم کیے. تو ہماری ٹیم نے ٹیکنیکل بیسس پہ ایفرٹ کی. ایفرٹ سے پھر عارف کاشف دونوں بھائی گرفتار ہوئے, اور ان کے ساتھ جو ان کا دوست رفیق زخمی ہوا تھا وہ بھی گرفتار ہوا. تو ہم نے ان کو انٹروگیٹ کیا, تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے یہ پلان جو ہے علاقہ پڑانگ میں چرسدہ کے ایریا میں بنایا تھا, کیونکہ یہاں سے دشمنی کی وجہ سے یہ شفٹ ہو چکے تھے وہاں پہ عارف کاشف, اور پھر وہاں پہ ان کی رشتہ داری رفیق اور فاروق وغیرہ سے ہوئی, اور ساتھ ایک اور شیان نام کا بندہ بلایا. پھر وہاں سے انہوں نے ایک گاڑی میں ایک سلائی گاڑی تھی جس کا نمبر 1832 LEC تھا, اس میں آئے کالے رنگ کے. کچھ لوگ اس گاڑی میں بیٹھ گئے, اور کچھ یہاں پہ انہوں نے ساتھ ایک چینچی جو ہے وہ بھی ہائر کیا, اور لقمان نام کا جو ہے ڈرائیور تھا اس کا چینچی لایا کرائے پہ. اس میں اسلحہ انہوں نے ایک بوری میں رکھا. پھر یہاں پہ یہ پہنچے, پھر یہ رات کو انتظار کرتے رہے. موقع پا کے چینچی والے کو تو انہوں نے واپس کر دیا, لیکن پھر یہ موقع پا کے اندر داخل ہوئے. پھر گھر والے بیدار ہو گئے, فائرنگ ہوئی. اس میں جو ہے انہوں نے فائرنگ کی, اور مسمات گریشہ جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے, اور ان کا اپنا بندہ جو ہے رفیق وہ بھی زخمی ہوا. پھر یہ ساتھ عباس کو بھی اغوا کر کے لے گئے. تھوڑی دور جا کر عباس کو انہوں نے والے کیا. یہ رفیق اور اس کے ساتھ شیان اور احمد علی, یہ 3 بندے تھے. یہ اس کے والے کیا, اور خود گاڑی میں وہ رفیق کو لے گئے, کیونکہ رفیق جو ہے زخمی تھا, آنکھ میں زخمی ہوا تھا. اس کو جا کے انہوں نے وہاں پہ چرسدہ کے علاقے میں ایک فیک رپورٹ کی کہ ہمارے اوپر ڈاکہ ہوا اور اس طرح سے. تو پھر اس میں ہماری ٹیم نے کافی ایفرٹ کی. وہ رفیق کو ادھر ادھر پھر وہاں سے ریفر کر دیا گیا. ہم اس کو بھی ڈھونڈتے رہے, ان ملزموں کو بھی ڈھونڈتے رہے. یہ پھر گرفتار ہوئے عارف کاشف اور رفیق تینوں. تو پھر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہم جو ہے ایکچولی ہماری دشمنی تھی یہ کاشف وغیرہ کی, اور اس کے راضی نامہ کے لیے یہ اس کو یہ مین ایکیوز ہے سر, یہ جی یہ مین ایکیوز ہے. تو یہ اس کو اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے تاکہ یہ پھر
ان کے وہ اس کی والدہ پر پریشر ڈال کر اس کو راضی نامہ کے اصل محرکات بھی یہ کہ یہ اس لیے اغوا کرنا چاہتے رہے کہ راضی نامہ کرے. یہ ابھی انیشیل تو انویسٹیگیشن ابھی ہماری جاری ہے. تو انیشیل جو انٹروگیشن میں ابھی ان کی پولیس کسٹڈی ہے ہمارے پاس, تو انہوں نے یہی انکشاف کیا. تو فردر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی دیرینہ دشمنی چل رہی ہے اور عارف اور کاشف وغیرہ یہ پہلے یہیں پہ رہتے تھے اور اسی دشمنی کی وجہ سے یہاں سے شفٹ ہو کے یہ پڑھان کے علاقے میں منتقل ہوئے ہیں. اور ان میں سے کچھ بھائی ابھی یہ دبئی میں بھی جاب کر رہے ہیں اور اسی خاطر پھر یہ واپس بھی آئے. ډېر زیاته مننه. عزتمندو دا ایس ایس پی محمد سلیمان خان چې تاسو د دې خبرې واورېدې په تفصیل کې د دغه دردونکي دغه واقعي حوالې سره تاسو خبر کړئ چې دغه کسانو د هر څه د اغوا کولو انیشیل کوم انټروګیشن د دې دپاره کول چې دوی موږ سره راضینامه وکړي، د هغې نه بعد پکې دوی دومره قتل او مقاتلې وکړي. ډېره زیاته مننه.